سلامونه په خیرونه او یو انرژن ډک ګډ مارنینګ سره تاسو ټول ته یو ځل بیا په خیر پښتونخوا کې هرکلی وایو. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه خوشحاله او تکړه او پرونی ورځ به هم ډېره ښه تېره شوې ځکه چې موږ سره ډېر ښه میلمانه وو او پرونی ورځ سره نن هم موږ سره ډېر ښه میلمانه دي چې موږ سره به ډېرې ښې خبرې کوي او تاسو به هم ترې خوند اخلئ ځکه چې میلمانه دونه ښه دي. سپیشلی وکیله ایډوکیټ هیرا خان چې د هغه موږ سره ده نو هغې سره به موږ یو بل ټاپک باندې نن ډسکشن کوو چې تاسو له به ډېر معلومات درکوي او نن موږ سره یو ډاکټر هم په خیر پښتونخوا کې دی او رباب لیسن هم زموږ سره دی نو تاسو به هغه بالکل مس نه کوئ. د دې سره سره تاسو څه کولی شئ چې تاسو نه که دا پروګرام مس شي یا تاسو غواړئ چې دا تاسو بیا وکتئ او وګورئ نو تاسو به څه کوئ چې زموږ یوټیوب لینک باندې ځئ او هلته به تاسو دا پروګرام بیرته کتلی شئ او که تاسو غواړئ چې په خیر پښتونخوا کې زموږ سره کانټیکټ وکړئ نو هغه کانټیکټ به څنګه کیږي د ایمیل تھرو ایمیل د زموږ contact@hampashtoon.tv او که ایمیل نه کول غواړئ نو تاسو سره زموږ د واتساپ نمبر سهولت هم موجود دی. تاسو به څه کوئ چې په واتساپ نمبر باندې به موږ ته میسج راکړئ یا څه ویډیو شیر کول غواړئ هغه هم تاسو موږ ته سینډ کولی شئ یا څه تصویر یا څه پیغام که تاسو موږ له رالیږئ یا خپلو خپلوانو له رالیږل غواړئ نو هغه هم تاسو موږ ته رالیږلی شئ خو په هغه واتساپ نمبر باندې کال نه کیږي نو تاسو که غواړئ نو وایس نوټ په هغې باندې رالیږلی شئ. د دې نه علاوه تاسو به څه کوئ چې زموږ سوشل میډیا اکاونټس دي هغه به فالو کوئ او هلته هم د په خیر پښتونخوا خپرونه چې دا د هغې اپډیټس تاسو کتی شئ. سوشل میډیا اکاونټ زموږ څه دي چې زموږ انسټاګرام ټویټر او فیسبوک په هغې باندې هم تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ او هلته هم تاسو موږ سره خبرې اترې کولی شئ پروګرام اپریشیټ کولی شئ او موږ ته دا ویلی شئ چې څه پکې نور انکلوډ کیدی شي یا څه خبره چې دا ستاسو خوښه ده او تاسو خپل پیغامات په هغې کې راکولی شئ. او نن چې دی زموږ سره د هرې هفتې په شان د رباب تھرډ لیسن دی ځکه چې زموږ اولني دوه لیسنز شوي دي او نننی چې دی هغه دریم لیسن دی او دریم لیسن چې دی هغه به موږ له راکوي سنان محبوب او سنان محبوب چې دی نن به موږ ته د رباب په ټیونینګ په اړه معلومات راکوي ځکه چې تاسو سره موږ یو پروګرام کړی او هغې کې ما تاسو ته ویلي او چې کوم زموږ میلمه راغلی هغوی هم تاسو ته ویلي چې هر انسټرومنټ ټیونینګ چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی چې څنګه ستاسو ټیونینګ هم کیږي د مور پلار نه نو هغسې د انسټرومنټ ټیونینګ هم ضروري دی. نو راځئ چې زو سنان رباب دی سنان محبوب رباب مې دونه زیات خوښ شو چې سنان نوم سره مې رباب ولګو نو سنان محبوب د تھرډ لیسن لا او ګورو چې د رباب ټیونینګ څنګه کیږي. لاست لیکچر کې مونږ د رباب پارټس ویلیو د رباب میوزیکل نوټس مونږ ویلیو چې څونه سرونه دي او هغه بیا په رباب کې څنګه غږیږي او د رباب د تارونو په باره کې. نن چې کوم لیکچر دی هغه ډېر یو ټیکنیکل هم دی او ډېر زیات لازمي هم دی. هغه دی د رباب چې د هغې د رباب د ټیونینګ میتھډز چې رباب به مونږ سور کې کوو څنګه ساده پښتو کې چې مونږ وایو رباب په سور کې کول نو د سور کولو مختلف طریقې دي او د هغه د رباب د سایز باندې هم ډیپینډ کوي چې ستاسو د رباب سایز څونه دی غټ رباب دی ورکوټی رباب دی که درمیانه رباب دی نو د مختلف سایزونو د رباب مختلف ټیونینګ دي. زموږ سره نارمل چې کوم رباب زموږ په ریجن کې غږیږي نارملی میډیم سایز رباب غږیږي یا سمال سایز غږیږي. نو څنګه چې مونږ سرونه ویلو چې زموږ سره 12 سرونه دي دغه شان د دې 12 سرونو څه ویسټرن نومونه هم د دې فریکوینسیانو لکه سا ری گا ما پا دا نی سا بیا زموږ سره ری کومل ری تیور گا کومل گا تیور ما کومل ما تیور پا دھا کومل دا تیور نی کومل نی تیور بیا سا. نو دغه شان زموږ سره د هغې چې کوم ویسټرن ایکویولنټ دي نو زه تاسو ته هغه لیکم. سی C sharp, D, D sharp, G, F, F sharp, G sharp, A sharp, and B. دا چې زموږ سره کوم الفابیټس دي کوم نوټس دي زموږ سره دا خو د انګلیش الفابیټس نه
ډرایو شوي دي خو دا چې دی نو دا زموږ سره شروع کیږي د دې سټارټینګ پوینټ دی سی. نو اوس د ټیونینګ مختلف طریقې دي. یو خو په اورېدو باندې ټیونینګ خلک کوي. یو د دې اسانه د ایز ا بګینر سټوډنټ لپاره یو ټیونر اپ ملاویږي کوم چې په تاسو په فون کې هم ډاونلوډ کولی شئ او تاسو په پی سي باندې هم کولی شئ او په ډیجیټل ټیونر هم ملاویږي د هر میوزیک شاپ سره ملاویږي. هغې کې تاسو ته دا چې کوم نوټس دي دا به ویزیبل وي. په هغې کې به سا رې ګا ما پا دا ني سا ویزیبل نه وي. په هغې کې به سی سی شارپ ډي ډي شارپ ای اف اف شارپ دا نوټس به ویزیبل وي. نو زموږ سره چې کوم نارمل ورکوټي سایز ربابونه وي نو هغه به تقریبا د جي نه واخله جي شارپ میکسیمم اے شارپ پورې ټیون کیږي. کوم چې زموږ سره میډیم رینج والا رباب وي هغه به د اف شارپ نه واخله د ای نه واخله ای اف اف شارپ پورې ټیون کیږي. کوم چې زموږ سره ډېر غټ سایز ربابونه نو هغه بیا ډي شارپ نه واخله د سی شارپ پورې ټیون کیږي. اوس د هغې ټیونینګ طریقه دا ده چې زموږ سره اولنی چې کوم سټرنګ راځي اولنی چې کوم تار دی هغه مونږ په دې کې چې کوم یو فریکوینسي د مونږ به هغه سلیکټ کړو. فار ایگزامپل زموږ سره میډیم سایز رباب دی او مونږ سلیکټ کړو ای. نو هغه ټیونر کې داسې یو میټر لګېدلی چې کوم تاسو ته به زه شو هم کوم په پریکټیکل کې. هغې کې دا یي چې په کله چې هغه میټر په زیرو باندې سیټ شي یا په ګرین باندې سیټ شي او ای لیکلی شوی نو اټ مینس چې ستا سټرنګ ټیون شو. نو بیا فرست سټرنګ ستاسو ټیون شو. بیا کمپیریټیو تاسو به دغه شان د ای نه واخله کوم چې فرست سټرنګ ستاسو ټیون شو د هغې پنځمنۍ پرده چې ده لکه ستاسو د رباب د اولني تار پنځمنۍ پرده پنځمنۍ فرټ کوم چې ګا نوټ راځي د هغې فریکوینسي به تاسو وګورئ نو هغه به نیکسټ سټرنګ به ستاسو سره راځي د ای برابر. ټیک ده. بیا به نیکسټ سټرنګ زموږ سره راځي د ډي برابر. نو ستاسو درې سټرنګز به پوره ټیون شي. ښه نو اوس راځو چې دا تاسو ته چې ما کوم د ټیونینګ کوم میتډز وویې زموږ سره اوس دا کوم سایز رباب دی نو دا میډیم لارج سایز رباب دی. لارج سایز رباب دی دا موږ نارملی ټیون کوو به په ای اے ډي باندې. ټیک ده. اوس زموږ سره دا د رباب چې کوم درې مین سټرنګز دي فی الحال به موږ مین چې کوم میلوډي سټرنګز دي هغه به ټیون کوو او دا نور چې کوم سمپیتھیټکس سټرنګز دي یا کوم ته چې موږ پښتو کې بچي وایو نو دا بیا د مختلف سکیل مطابق یا د راګ مطابق ټیون کیږي. نو فی الحال به موږ دا درې مین سټرنګز ټیون کوو. دا زموږ سره د لاولني سټرنګ چې کوم ایډجسټینګ کی ده هغه دا ده. نو موږ به په ټیونر کې وګورو دا به موږ د ای برابر کوو. دا به موږ د دې طریقه ده چې په رایټ هینډ باندې ستاسو دا چې کوم فنګر ده په دې به دا ایټ د سیم ټایم تاسو غږوئ او ټیونر ته به تاسو ګورئ. نو اوس دا لږ شان کم راځي. دا چې کله په زیرو سیټ شي یا په ګرین سیټ شي نو مطلب چې ستاسو انسټرومنټ یا سټرنګ ټیون شو. دا په ای باندې سیټ شو. بیا زموږ سره دویم سټرنګ راځي. دویم سټرنګ به مونږ سیټ کوو په ای باندې. دا د هغې د دویم سټرنګ کی دا ده. دا هم د ای برابر شو. بیا تھرډ هم سره سټرنګ راځي. د هغې کی دا لاندې ده. دا هم په زیرو باندې سیټ شو. دا درې سټرنګز تاسو ټیون شو. ښه نو اوس زموږ رباب پراپر ټیون شو. زموږ درې مین سټرنګز ټیون شو. زه به اوس تاسو ته په دې یو نغمه غږوم نو تاسو ته خوند واخلئ چې ټیون رباب
څنګه आवाज کوي د الله په امان. जी तासो वस उकतो दा थर्ड लेसन चे दे सनान महबूब मुंगला द रबाब पर ट्यूनिंग बंद राखो आओ उम्मीद लरू चे तासो हम पदे पदे पोएशे विच संग चे दे द इंस्ट्रूमेंट्स ट्यूनिंग कीगी नो वसु यो वड़े शान दमेला दमेना पस मुंगा सरबी डेर खखा मेलमान नो जे यो वड़े शान दमेला दमेना पस ब्याराजू पखैर पुख्तनख्वा ता जी नन मुंगा सरा सेगमेंट की और पखैर पुख्तनख्वा की चिदे हिरा खान चिदा वकीला एडवोकेट आगा मुंगा सरा था नन मुंगा सरा यो बल नवे टॉपिक दे चे आगे बंदे मुंगा ददी सरा डिस्कशन दा दे चे माशुमान ओ कस्टडी यानी कमोर प्लार डाइवोर्स उशी या द्वाणो अलाना दकी डेथ उशी नो आगे पर केस के बा द माशुमान ओ कस्टडी चिदा आगा बच्चा लजी और संग बजी और स मालूमात पदे अड़ावी नो पदे अड़ा चिदे मुंगा खबरे को हिरा खान सरा हिरा संग है टिकटॉक ता सुवाई रोशना ज़ख़म हिरा संग दे दा टोला हफ्ता थे रशवा मुंगो हमेशा स्तडी वकीलान हमेशा स्तडी विसल कारू नवीदा यो जे कि नहीं उखपा मो हर चरता अडमा कडेदा केसुना डेर ज्यादा करे कना स्टडी के गेवा केसुनो खो उस लकलक शु चिकल नमादा कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करे दे केसुना चिकम जड़े वकालत नामो के अगो गोरा मखवागे ने लाव दल तम शोबा अल तम तो लो 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 तो लो कोर के वकालत के कोर के वकालत मोरा तक सुनो कोर के वकालत में कम जरा सो जंग झगड़ा के डर तास लबिया राजी आ वाओ ना ना माला नाराजी आगा राइट ऑन पेरेंट्स सर पढ़ना सही शो हिरा नन्ने जमुगा टॉपिक दे चाइल्ड कस्टडी यानी का पेरेंट्स की डाइवोर्स हुशी या खुदा ना की ददवानो डेथ हुशी नो द चाइल्ड यानी च माशूम कस्टडी दा गबा चालवर्सी जी नो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड कस्टडी दा सुशेवी कस्टडी बेसिकली मुंगा चे दे यो हुई गार्डियनशिप यो हुई कस्टडी ठीक दा दोड़ा यो मिक्स सब कॉन्सेप्ट्स दी हो लग डिफरेंस पके दा दे च कस्टडी मतलब च माशूम बच्चा सर उसीगी
اور کسټډي داسې نه ده چې لکه بس مور او پلار ډایورس شو او مور یې وی چې دا ماشوم به ما سره اوسي نو بس هغه د هغې په کسټډي کې دی کسټډي به ته کوټس نه کلیم کې چې ډایورس وشي چې ته به غواړې چې ماشوم د تا سره راشي نو هغه به ته کلیم کې هغه دا نه ده چې مور ماشوم یوړو یا پلار یوړو نو بس هغې سره شو پیرنټس بیا هم کیس کولی شي کوټس کې چې هغې ته ویزیټیشن رایټس ملاو شي یا کسټډي رایټس ورته ملاو شي د ماشوم کسټډي مطلب چې اوسېدل ورسره چې هغه ستا تا ته ګوري ستا خیال کوي ستا لکه د ایجوکیشن خیال کوي ستا روز هر ورځ حساب سره خیال ساتي خوراک در باندې کوي دا کسټډي ده او ګارډینشپ بیسیکلی دا دی چې کم د کسټډي هی یو کیټګري د ګارډینشپ مطلب دی چې هغه داسې پیرنټ چې چا سره ستا لیګل ټرانزیکشنز کولو رائټ دی چې ستا میرج دغه کولی شي د غټ غټ ډیسیژنز دی یو خو کتی شي هیلث ایجوکیشن میرج شو او بل دا ستا په بهاو باندې لکه ستا پراپرټي او ایز ا پرسن هم تا ګوري او ستا پراپرټي هم هینډل کولی شي هغه پیرنټ یا هغه کس تا ګارډین دی او ګارډین ضروری نه ده چې پیرنټ او کسټوډین هم ضروری نه ده چې پیرنټ څنګه چې تل چې خوده مکه کډواړه مور پلار نه وینو بیا هي کیس کې کسټوډین سو کې نو به موږ مخکې ډیسکس کوو څه ایج لیمټ وي چې هغه پورې چې دا کسټډي مطلب ورکول کې دی شي یعنی مې بي که پیرنټس کې ډایورس وشي ماشوم به چا لځي او مطلب څه ایج به وي چې په هغې باندې به دا ډیسیژن اخیستل کېږي چې دا به مور لځي یا پلار له ډیسیژن خو دا تا ډېر ښه سوال وکړو دا موږ سره یو اکټ دی ګارډینز اینډ وارډز اکټ ګارډین مطلب ما ته وارډز مطلب ماینر ماشوم چې په چا به کیس ډیسایډ کیږي نو دا موږ سره یو ډېر زوړ اکټ دی 1890 لکه ته سوچ که 200 کاله څومره یو نیم سل کاله زوړ دی نو دې اکټ کې خو دا ویل شوي دي چې تاسو به دا ګوري ماشوم کسټډي ورکولو وخت کې چې اول خو به ته ګوري چې د ماشوم څه پریفرنس دی د ماشوم به هم تپوس کې که هغه واقعي ځان له پریفرنس چوز کولی شي چې لکه زه آیا مور له ځمه که پلار سره اوسېدل غواړم نو دا بیا د هغه په مرضي کوټس ګوري اول کو اکټ کې دا ویل شوي چې د ماشوم مرزي به ګوري هغې نه علاوه به کوټس دا ګوري چې کم پیرنټ له کسټډي روانه ده هغه منټل کیپاسټي د هغه شته یا نه لکه هغه دماغي طور باندې ټیک دی هغې نه علاوه هغه سره پیسې شته فاینانشلی سټیبل دی او که نه دی دا څیزونه بیا کوټس ګوري چې کله خپله کسټډي ورکوي یو پیرنټ دپاره هغې نه علاوه پرایورټي ورکړی کېږي چې ماشوم دې پخپله ووایي چې زه کوم مور او پلار له تل غواړم چې ماشوم ووایي نه پس دا څیزونه کتلی کېږي د اکثر دلته پاکستان کې خو دا یو ټرینډ دی که نه چې ډایورس وشي نو ماشوم مور سره ځي نو بیا هغه د مور هغه چې کم کانډکټ دی لکه مور چې واده نه واده یې چې کله و ماشوم یې وشو نو وهلو خو به نه یا زیاتي خو یې ورسره نه ده کړې مس کانډکټ خو هم ګوري کوټس چې د پیرنټ د دې څه ښه رویه وه د ماشوم سره او که نه وه نو دا څیزونه کوټس ګوري هسې خو د ماشوم باید ترجیح ورکړي کېږي چې یاره ماشوم دی پخپله وایي که هغه د غېږې نه دی او دومره دی چې ویلی شي چې کم پیرنټ له تل غواړم نو هغې پیرنټ له کوټ ورکړي ماشوم وایي چې زه مور له ځمه او مور یې دونه کیپیبل نه چې هغه هماغسې ساتلی شي یعنی موسټلی چې مونږ فیمیلز وي هغه جابز وغیره نه کوي که نه کوي او دونه سټرانګ هم نه وي نو هغه کیس کې بیا څه کېږي چې هغه به بیا څنګه یعنی آیا به هغه ټایم هم مور له ځي یا نه هغه به فادر کسټډي کې دا خو دا زیو مور له چې ماشوم وی چې مور لازم نو مور له بزي مور به مخکې دینه پس خو بیا مینټیننس پلار طرف نه هم کیږي کنه لکه هغه چې ډایورس شي نو خزه چې د مینټیننس کیس کوي په خاوند باندې هغه بیسیکلی د ماینر چایلډ هغه مینټیننس پیسې اخلي او هغه لیګلی سړی چې دی هغه باونډ شي چې هغه هغه ماشوم ته پیسې ورکوي نو هغه کیس کې هم کسټډي خو ځي مور ته بیا خو دا ده چې فاینانسز چې دی هغه بیا کوټس ډیسایډ کوي مخکې د هغې او جسټ ان کیس لکه ته وایې چې که خودې مکه اوس ما سره یو داسې کیس و خوله وشو هغې کې ته ښځې خپله طلاق واخیسته او بچي یوړل خاوند نه او هغه ته به پرېښودل هم نه نو هغه پې د کسټډي کیس وکړو نو هغه ماشومان حالانکې لورې ماینر وه خو ماشومان یې دواړو وړو ویلې چې موږ به هغه له ځو پلار له کوټس کې نو کوټس چې دی حالانکې د پلار کیپیبل نه دی پلار ته کینسر دی او فاینانشلی هم هغه ټیک نه دی لکه پیسې په سټیبل نه دی پیسې نه ګټي جاب نه کوي په دې وجه ته ښځې خوله هم واخیسته خو کوټس چې بچو ویل چې موږ مور لځو نو کوټس پلار لځو نو کوټس یې پلار ته پرېښودی دي او مالته دننه کوټس کې هی دننه دا سیټل شو چې بس دی به پلار لځي یعنی د وړو چې دی یعنی ماشومانو هغه پوینټ هغه ډیر زیات میټر کوي چې هغوی چیرته تلل غواړي کوم سایډ ته تلل غواړي او که هغې انټیلیجنس پریفرنس هغې واقعي ځان له خوښولی شي یو کس هغې به هلته ځي بیا او که د ماشومانو پیرنټس دواړه نه وي یعنی مور او پلار یې دواړه نه بیا به د کسټډي په چا حصه کې ځي خو دې مکه که دواړه نه وي نو بیا به دا کسټډي چې ده یا به ته
د مور فیملی تور کې یا پلار فیملی ته خو کوټس پریفر کوي چې نیا نیکه د ورشي ځکه چې نیا نیکه د پیرنټس پشانتی وی کنه داګي خو خپل بچو نه پیدا نو داګي ورسه زیات وی رادر دین آنټ او انکل ته پته د اغي خپل ودونه شي بي خپل بچي وی نو هغه څه خیال نشي ساتل کوټس پریفر کوي چې ګرانډ پیرنټس لاړ شي خو آنټ اینڈ انکل له هم تلی شي او میټرنل پیټرنل دواړو مور پلار دواړو تتلی شي او د کې بل پوینټ چې مور تکله کسټډي زی نو هغه چې د دا یو اسلامي رائټ دی لکه موږ غواړو چې لکه مور ته لاړ شي کنه او پریفر کوي اسلامکلی چې مور ته د کسټډي لاړ شي د ماشومان نو ګرینډ پیرنټس کې بچا ته ځي یعنی مور سایډ والا یا فادر سایډ دواړو ته تلی شي څنګه چې میټرنل پیټرنل دواړو ته تلی شي هغه کې بم بیا دا هر څه ګوري چې سټیبل دی او کنه دی دا هر څه شي نه چې دی دا پکې کاونټ کیږي دا پکې کاونټ کوي او دا هم ګوري چې ماشوم چالت لغواړي کنه دغه اٹیچمنت چا سره دی ضروري نه چې یعنی که سره وي کې دي چې ترور سره وي کې دي چې تر سره وي نو دا سيزونه عمده فیکټرز ګوري مې خو زموږ اکټ کې چې کم دی کنه ګارډین اینڈ وارډز اکټ هغه کې ویل کېږي چې د ماشوم پریفرنس به اول ګوري او د ماشوم ویل بینګ چې هغه چرته خو طریقې سره لوي دی شي ها ان کیس دا او شي چې فیمیل چې دا یعنی خزه چې دا هغه بیا رستوادو کی سړی چې دی هغه هم رستوادو کی نو بیا به واړو کسټډي چاله زی چې سړی د طلاق نه پس وادو کې او خزه هم طلاق نه پس وادو کې نو چې چا سره کوټس کسټډي ډیسایډ کړي د وی خو به ماغه سره کاغه وادو کې او که هر څه وکي جنرالي خو ته پته د دلته کې مور سره وی بچي او پلار وادو کې او بیا هغه بچي نیګلیکټ شي خو که هغه اوس ما سره داسې یو کیس دی چې پلار بل وادو کو او یو ماینر چایلډ دی اور هغه سړی ډایورس نه پس بل وادو کو خو خزه اعلان نه دی کړي خو هغه چې دی کسټډي نه د کلیم کړي نو بچي مور سره دی خو پلار ویزیټیشن رائټس اغستی دي د کورس نه مطلب پلار ورته زی راځي او ګوري چې د کورس مطابق چې هغه ورته سمره ورکړي جنرالي خو کورس ډېر سټریکټ په ویزیټیشن رائټس کې چې بس once a month for 2 hours هغه سیستم دی خو هغه د کورس پریمیسز کې بور سره بچی سره ملاويږي خو د بس هغه خزینه ویزیټیشن رائټس اغسته دي غواړي کړي دي د دې په اړه لاز او رولز اینڈ ریګولیشنز دی کسټډي اکارډینګ کسټډي په اړه باندې دا ګارډز مینلی خو ډیسایډ کی ګارډین اینڈ وارډز اکټ باندې ټول کسټډي په دې باندې دا هغه نه علاوه موږ سره میجورټي اکټ د چکم کې دا عمر خولی کیږي ماشوم ماینر عمر چې د ماشومې د پاره چې لکه بیبي ګرل د یا جینې دا نو هغه د پاره چې د ټیل هغه بالغ شي هغه پورې به مور سره وي او الګ د پاره وو کالو پورې دی چې هغه 7 ایئرز پورې به مور سره وي خو هغه نه پس چې دی هغه ډیسایډ کولی چې پلار لازم او کومول لازم خدا خو بیا نیچرل وی کنه چې مور سره وو کال تیر کړو نو هغه اف کورس مدر سره اوسېدل غواړي او دا اور مړ دلته دام د چې کم پیرنټ کسټوډیل پیرنټ کنه لکه چې چا سره کسټډي وینو هغه جنرالي بچي برین واش کوي د نان کسټوډیل پیرنټ خلاف لکه د پلار خلاف برین واش کړي داسې وی چې هغه ماشوم اوس پلار لتل غواړي هم نشیتله هغه دومره برین واش شوی وي او هغه یا داسې طریقې سره لوي شوی داسې انوایرنمنت کې لوي شوی د مور هغه انډر لوي شوی کوم سره پیسې نه وي کوم سره سختي ګوري خو هغه بیا مور لپاتې شي خو دا چې هغه 7 ایئرز پس چې دی هغه رائټ پلار ته شفت شي چې پلار یې مغستې شي خو هغه اب وی مور سره اور چې سړی لذي پلار لذي نو هغه د هغه ته ولایت ویل کیږي چې مطلب د پلار سره دی او چې خزي لوي نو حزانت ته دا دوه ټرمز د لپاره یوز شوي دي نو دا د کسټډي پورا کیسه و زموږ رولز اینڈ ریګولیشنز نشته د دې چې په کم رولز باندې به دا هر څه کیږي او څه پروسیجر ته یاد پروسیجر خدا دې چې اوس ډایورس ته وای نو هغه د لپاره کسټډي بیا دا شو چې کورټس ته بزی پیرنټ چې کم نان کسټوډ چې کم پیرنټ بچي نه دی بوتل هغه به کورټس ته زی هغه به کسټډي د لپاره کیس فایل کوي کسټډي د لپاره چې کیس فایل شي نو بیا دا پوره پروسیجر چې څنګه ماته ته خو دې کې ماشوم هم انوالو کیږي چې کم لکه obviously it's not good چې اکټ دومره زور ورکړي دي چې د ماشوم هغه د قتل شي ویل بینګ نو دا مې لکه یو خایډیا نه چې ماشومان پکې راخلي کیږي نه پدې کې کورټ پروسیډینګز کې او بیا کې منټلی ډیر انسټیبل شي چې یو پیرنټ ګوري چې ما غواړي او بل پیرنټ ورته وي چې ته بنځه نو دې کې ماشوم هم راخلي کیږي د کې درې پارټیانی وي د کورټ پروسیډینګز کې چې کله کورټ دا کیسز اوري هغه ګارډین کورټ شي د چې کله سیویل کورټ دا فیملی کیس اوري هغه فیملی کورټ شي او بیا فیملی کورټ کې چې کسټډي کیس اوري نو بیا هغه وخت ګارډین کورټ نو هغه ګارډین کورټ کې بیا درې پارټیانی دي نان کسټوډیل او ماینر دا ماشوم اور بل خبره دا ده چې د میجر چایلډ خو ته کلیم کولی نشي کنه کسټډي 18 نه بره چې لیګل ایج خپل اټین کړي وي ځکه چې نه تا دا ګارډین هم نشي جوړې دی هغه خپل لیګل ټرانزیکشنز هم کولی شي اور کسټوډین هم نشي جوړې دی ځکه چې انډیپندنت هغه
کدا سي کیپبل چې خپل خیال لرلی شي نو بیا خو تا کسټډي نشي کلیم کولای د میجر چایلډ هغه نه علاوه کورټ ولا مینټیننس ورکولی شي هغه مینټیننس کیس کې چې کوم مور کوي چې زما د دې بچي د هم راکړي چې تر څو د ایجوکیشن نشي نه کوي یا څه د 7 ایئرز باندې یو بل خبره ده چې دا یو کیس شوی مونږ سره د لاهور های کورټ نو هغه کې دا ډیسایډ شوی وو اسه خو 7 ایئرز پورې الګ به مور سره وی کنه خو هغه کې دا ډیسایډ شو چې دا ماشوم مور سره تراله پوری وی چې تر څو د سکول ته نه ځي نو ته سوچو که هغه بیا کورټ چې دی هغه بدل کو دا لکه کورټ ضروري نه چې لا ته ګوري هغه پریسیډنټس تم ګوري د کیسز کې فیملی کیسز کې جنرالي چې دی هغه لا نه ګوري هغه زوړ کیسز ګوري چې زړو کیسز کې څه ډیسایډ شوی و نو هغه ماشوم چې دی بیا مور ته ورکړو ویل چې تر څو پورې د سکول ته نه ځي تر هغه بده تاسو روي هغه نه پس بده په خپل ډیسایډ کې چې د مور لذي کا پلاړ لذي او یا اتوماتیکلی لکه بل پیرنټ ته هم شفت شي او ګارډینشپ چې دی هغه میوچوالي کې لیګل ریسپانسیبিলিټي د ګارډین هغه چې دی هغه اکثر شیرډ ریسپانسیبিলিټي دواره پیرنټس یو ځای ډیسایډ کوي او کسټډي یو پیرنټ لذي د کې دا فرق کم دی دا څونه ټایم اخلي چې پیرنټس نه چې د کسټډي یو تبزي یعنی ک فیمیل تزي ک میل تزي نو دا کیس وسمره موده کې ډیسایډ کیس څونه ټایم اخلي یاره د دې کیس زوګ چلی زکه چې ماته یاد شي دا یو کیس خو ډیر شارټ او چې کم کې ماشوم بس لاړو ویل په خپل چې زب پلار سره اوسېګم دا د کراچۍ کیسو اور دا د ماشوم زمای کیسو نو هغه ول چې ز پلار سره اوسېګم نو هغه پلار ته ورکړ په آی تھنک 2 ویکس کې اور اسه چې مړه دا کسټډي او ویزیټیشن رائټس اور دا وګدوګد کې چې دا 3 نه تر 15 کالم واخلي هغه ماشوم د ټایم کې بچا سره وی بیا د ټایم کې چې هغه کیس ډیسایډ کیږي نو تا ته مال ټریډیشنل دا ټریډیشن دا چې کم پیرنټ سره تلی وي مور سره تلی د نو مور سره به چې پلار سره تلی پلار سره بر کورټ سره اپیر کیږي اوس دا ماشومان چې دی دا کراچۍ والا کیس کې دی و پلار سره اوسېدل نو پلار سره اپیر شو اور مور په یوازې ځان راغلی ولکه دا چې کم پیرنټ سره وی هغه سره کورټ پروسیډینګز کې اپیر کیږي یعنی چې سو موده پورې هغه کیس چلیږي هغه کم پیرنټ سره هغه سره به هم دی ماشومان او جنرالي دا د زموږ پاکستانیان خدا سي نه دي کنه چې لکه مور سره د نو پلاری به هی بس بیغم شو پلاران ګوري ماشومان ته دلتا مین دیم ګوري اور بل د کې بل لوپ هول دی د لا کې چې اکثر دا ځکه کورټ چې دا ماشومان ته وی چې ویزیټیشن رائټس چې کله ورکی کورټس نه اگي پیرنټ ته وی چې تب راځي او کورټس کې ور سره ملاويږي چې تب کورټس کې وزټ کې پرسنل کیپاسټي کې نشیتلې دا ولې د دې شاته دا ریزن دی چې دا ماشومان چې د کې کډناپینګ کیسز شوي دي چې کم پیرنټ ته کسټډي نه دتل هغه بس ماشوم کنټری نه بهر بوتلې دی یا کډناپ کړي دی اسی جیته بوتلې چې پته نه لګيږي ما یو داسې کیس هم کتلې دی چې کم کې هغه خزه چې دا هغه امریکې ته تختیدلې و بچی سره هغه بچی لویم شو سکول تم لاړو د لوسو کالو شو او هغه د پلار بیا په اف بی آی کې داغه پکچر ور کړو په هغه کیس کړي دی هغه کیس تر سره روان دی هغه بچی پکې لویم شو او مور بچی کډناپ کړي مور وی کډناپینګ نه دلته کې انفیر دغه شوی او ډیسیژن شوی چې مال بچی نه را کړي حالانکه کورټ داغه مور کانډکټ کتل هغه لګ اګریسیو مور وا بچی به وهلو نو کورټ هغه پلار په فیور کې ډیسایډ کړ نو مور بچی کډناپ کوي بوتلو نو دا هم کېږي چې کله کله کډناپینګ وشي او بل ملک تم پکې وړو کې راځي او کې وادو مو کې راځي دا انجوینګ سچويشن دی بل ملک هم پکې سیل وشي بل ملک ته مورو تختی لکه د مور نېشنالټي وګنه او مور سټیزن و د بهر ملک نو هغه بچي بوت ځان سره بهر اور پلارې په اف بی آی کې پکچر هم ورکړی وو اور اسی مونکل بس هغه مورې ویل وی انفیر د ډیسیژن نو د کورټس نو ما ځان سره بچي ځکه بوتلو زول زیاته خ پیرنټ ما نو هغه کډناپ کړو بچي پیرنټل کډناپینګ وای دی تا نو دا کرائم دی دا کریمینل لا کې راځي بیا دا کیسز وا کډناپینګ هغه کې ډیسایډ کیږي ها کدا سوي چې ماشوم چې دی هغه د مدر یعنی د مور په کسټډي کې لاړ شي نو هغه وخت هم داغه د پلار په جایداد کې یا هر څه کې عمره سه رائټس وی چې څنګه مخ کې وی یا نه هغه ختم شي بیا چې لکه پلار کسټډي کې نه وي مور سره اوسېږي بالکل ګورا ماته ته چې کسټډي مطلب صرف اوسېدل دي دا سه هم کې دي چې کسټوډین مور یو ګارډین پلاری او لکه کسټډي مطلب هغه روزانه ګوري ورته خیال ساتي دا او ګارډینشپ مطلب لیګل ټرانزیکشنز هغه کس دغه پراپرټي ایز ا پرسن هم ګوري او پراپرټي هم ګوري نو پلار چې دی بچي انهریټنس نه نشي بهر کولی جست بیکاز هغه سره کسټډي نشته خو هغه یو اسلامي حق دی اور لافولي ماغه ورته دغه دی چې انټایټل دی د پلار پراپرټي ته انهریټنس کې سپیشلی چې پلار کوم خپل پراپرټي جوړ کړي دا هغه کې هغه سم کول دي شي پلار هغه دغه پنوم دا انهریټنس کې چې کوم د نیکه طرف نه را روانه دی کوم یو لینیج کې را روانه دا هغه کې دغه حق شته اسلامي حق هم شته انلیس پلار اک کې خو کولم نشي انهریټنس نه نشي کولای نو دا پلار په خپل رائټس نه ورکول غواړي نو بیا
انهریټنس کې کا چې خپل پراپرټي جوړه کړي انهریټنس کې نه نشي کېدی دا نشي کېدی نه اسلامي حق دی او هغه ماشومان ته هر حال کې یعنی که کومه پراپرټي دا هغه به هم هغه سه ډیوایډ کیږي په ماشومان ایدر چې پلار سره وی او کنه وی او کسټډي کې کده پلار وی ماشوم او کنه د کا مور سره لوي شوی د کار سره دی خو هغه حق شته د پراپرټي کې د ماشوم او که ماشوم چې دی هغه مور سره دی نو داغه ایکسپیکټډ سه ایکسپنسز دي یعنی هغه په سونه ایکسپنسز داغه پوره کوي او دا سوالو کو چې مور سره دی نو باغې باندې کومې ریسپانسیبিলিټیز دي بیسیکلی کنه هغه خو ماته ته چې طلاق شي نو مینټیننس کیس خزیو کې بیا کورټس ډیسایډ کی چې ته کم بچی له سمره پیسې ورکې منثلی نو هغه خو ک ډیسایډ شوی دی اولریډي کورټس طرف نه چې پلار به دومره پیسې را لګي ماشوم ته منثلی نو هغه مینټیننس خو پلار سم را لګي لګیا د ماشومانو خرچه اور هغه نه علاوه په مور باندې دادا چې هغه خرچه یو خو هغه کوي مانیج کوي چې کوم پلار را لېږي هغه نه علاوه چې دغه د روزمره سره د خوراک سيزونه دي کپلار ولکې خدا کپلار ورکې شیر چې لیګل شیرډ ریسپانسیبিলিټي چې ستوي اور کنه کوي نو هغه په مور باندې جوړیږي چې خوراک ول روزانه ورکې د سکول فیس جنرالي کورټس طرف نه هی وی هغه مینټیننس پیسو کې هی راشي نو هغه هم شي موریانو باندې دومره ریسپانسیبিলিټي کورټس نه اچي دلته ته پته از یو سټ چې دومره ورکینګ وومن نشته ده نو هغه ریسپانسیبিলিټي شیرډ مینلی خو موریانو باندې هر ورځ اوسې دل جامې بیا ټریول دا وړو کې نور ایکسپنسز خوراکونه خرچې دا په مور باندې شي بیا اوبویسلی چې کسټډي اخلي نو دا ریسپانسیبিলিټیز به تاسو اخلي کپلار دونه کیپیبل نه هي چې هغه د ایجوکیشن او د ایکسپنسز بیر کولی شي نو بیا پلار چې کله کیپیبل نه وي نو هغه د ډایورس نه پس دا مینټیننس کیس چې دی کې هر څه ډیسایډ شي دا فاینانسز او دا موریانې کوي هم د دې لپاره چې د پلارانو نه د بچو د لپاره پیسې روباسي دا یو لیګل طریقه د ډایورس نه پس د بچو مینټیننس به اول کې کسټډي کیسز جنرالي د دې کیسونو نه پس راځي چې دا پورا د طلاق او مینټیننس او ان جست ان کیس کا مور مینټیننس نه دی کړي مطلب د پلان پیسې نه دی غوښتلی او پلار هم ورته نه ورکي نو هغه ماشومان بیا هم انټایټل دي د پلار پیسو ته چې ترسو پورې آگی میجورټي نه اټین کوي میجورټي اکټ کې چې کم زموږ ایج دی چې 18 کال هغه چې ترسو پورې هغه نه اټین کړي تر هغه پورې په پلار ریسپانسیبিলিټي جوړیږي شیرډ ریسپانسیبিলিټي کا مور کیپیبل نه وي ک کورټس کې نه دی ډیسایډ شوی باقي چې څه کورټس ډیسایډ کیو ما غبر کړي کیږي مور طرف نه پلار طرف نه اور ماشوم ته تاسو چې د ایکسپنسز چې دي دا موستلی پلار طرف نه بیر کیږي کنه دا یو ټریډیشن دی زموږ کماشوم مور سره وي نو آیا د دې باندې هم څه ابزرویشن کیږي چې هغه څه یوټیلایز کیږي په ماشوم باندې او کنه دا کیسوس اوس ما سره دی دا کسي او چې هغه مونږ هغه مینټیننس خو د ماشوم ورکو لګیایو زه لکه میل سایډ ریپرزینټ کوم نو مونږ د ماشوم مینټیننس ورکو لګیایو خو مونږ چې دی هغه ماشوم سره اوس داسې موږ کول غواړو چې زموږ جوائنټ اکاونټ جوړ شي هغه مور سره یې چې جوائنټ اکاونټ جوړ شي چې موږ ته پته لګي چې څومره ټرانزیکشن کیږي لګیا دی زما د پیسو نه هغه چک ته نشي ساتلی مونږ دا کوشش کوو لګیو چې اوشي خو مشکله ده کنه چې دا جوائنټ اکاونټ والا سیستم وشي نو دا نشي ته چک نشي ساتلی چې هغه واقعي هغه اکاونټیبل کولای نشي چې امور هغه باندې لګی دا دا کنه بس تا کار دی هغه له پیسې ورکول ماشوم لا باقي اوس مورې که په ځان لګي او که په هغه لګي هغه خو پته نه لګي هغه یک چیک اینڈ بیلنس نشي کېدای چې هغه چیرته استعمال کورټس په کولی شي کته کوېشن ریز کې په کورټس کې چې یاره دا ماشوم سکول فیس مال بیا ولې را روان دی فی چالان مال بیا را روان دی او دا موږ کورټس کې ویلې شو نو د دې څه مطلب شو چې زه خو د پیسې لګم او هغه فی نه ورکړي نو کورټس بیا هغه سیز کته شي هغه خزا اکاونټیبل کولی شي هغه پیرنټ اکاونټیبل کولی شي چې کم نه ورکړي لګا نه مخکې آیا دا سم کې دی شي چې فادر چې دی هغه په خپله د هغه ایکسپنسز چې دی هغه پې کړي رادر دین چې مور له د هغه پیسې ډیزایرډ اماونټ ورکړي چې ډایرکټلی په خپل په کول خو خبره ده دا خو نن سبا خو هر څه ډیجیټل دی موږ سره فون دی خو هغه بیا پلار په کورټس کې خی چې دا ګوري زدا په کوم لګیا ما دا غیب هم چالان کورټس کې جمع کې چې دا ګوره دا ما د ماشوم دومره ایکسپنسز پې کړه مینټیننس کیس مطابق ناٹ کسټډي کیس مطابق کسټډي کیس کې خدا د ایکسپنسز خبره نه وي دا خو ټوټلی مینټیننس کیس والا خبرې دي چې ډایورس نه پس کم کیږي نو هغه کې دا ټولې خبرې ډیسایډ کی کسټډي کیس کې دا د ایکسپنسز خبرې اساس نه کیږي دا خو بس دا وی چې کم پیرنټ کسټډي استل غواړي هغه اوبویسلی د ریسپانسیبিলিټي سره راځي چې زبدا ماشوم ساتم زبدا د ډے ټو ډے ایکسپنسز ورکوم که خو دې مکه سبا پلان نه ور کوي نو بیا زه دومره یم کیپیبل چې زه دې پې کول شم نو دا مالا کچې څنګه تاسو چې دا کراچي والا کیس کې پلار کیپیبل نه دی ان فیکٹ هغه کینسر پیشنټ دی او
کوټ سے چې د بچي هغه ته ورکړي جست بیکاز د کډز هغه ماشوم د ماشومان هغه پلار خوښو د ماشومان هغه پیرنټ خوښو ماشومان ویل چې د مور مونږ وهلی یو د به مونږ ابیوز کولو چې پلار بم نه و او د مونږ ته خوراک نه درا کړي داسې خبرې وکړي کوټس کې نو او هغه ورته چې د پلار کانډکټ نو هغه ماشومان ورته چې مونږ پلار ډېر خوشاله یو او پلار داسې خوشاله ساتي پیسې م خوراک هم راکړي وهیم نه نو هغه زړه هیستوري وکړه او دای په بیسس ماشومان پلار ته ورکړل थैंक यू सो मच हेरा چې تاسو موږ سره په دې ټاپک باندې دونه ډیټیل ډسکشن وکړو او زموږ ګرانو کتونکو ته ښه انفارمیشن ورکړو چې ماشومان چې دي د هغوی ویلیو ډیره زیاته ده چې هغوی څه وایي نو هغې مطابق چې دی د دې کیس پروسیډنګس کیږي اوس یو وړې شان د میله او د مینه پس په بیا راځو په خیر پښتونخوا ته جی یو ځل بیا تاسو ما سره او نن په خیر پښتونخوا کې چې کوم میلمه مونږ سره دی د هغوی نوم دی ډاکټر عبدالولي خان او ډاکټر عبدالولي خان چې دی هغوی اسسټنټ ایگزیکټیو ډایرکټر دی پولی کلینک کې دی ایم بی بی ایس کړی دی او د دې پی ایچ ډي دا پبلک هیلث کې نو راځئ چې د دې سره خبرې وکړو السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه یې تاسو جی مننه چې زه تاسو پروګرام ته را دغه کوم او انډیډ دا زما دپاره یو د آنر خبره ده چې نه سر دا آنر خو زمونږ دپاره دی چې تاسو راغلی او مونږ له هم وخت راکړو مهرباني ها سر تاسو ایم بی بی ایس کړی دی او بیا پی ایچ ډي نو وړوکوالی هم څنګه ټولو ناول خو به مونږ وړوکوالي ته ځو که نه چې وړوکوالی هم څنګه تیر شو په کوم ځای کې هم تیر شو د هغې په اړه مونږ له څه معلومات راکړئ زه بیسیکلی د باجوړ سره زما تعلق دی باجوړ علاقه چارمنګ انیشل سکولینګ وغیره زما هلته شوی او ایم بی بی ایس به ما ابټ ایوب میډیکل کالج نه کړی د هغه نه وروسته به زه لاړم ما پنجاب ته ګجر خان کې زه میډیکل افسر ما خپل سروس شروع کو او 2005 کې به فیډرل ګورنمنٹ پولی کلینک هغه ټیم کې د دینو فیډرل ګورنمنٹ سروسز هسپتال نو په دې کې په اوپن میرټ زما سلیکشن وشو او داغه نه وروسته اوسه پورې پولی کلینک زما پیرنټ انسټیټیوټ دی او په دې کې زه مخکې میډیکل افسر هم به پروموټ شوم اسسټنټ ایگزیکټیو ډایرکټر یم چونکې دا د منسټرۍ یو اټیچ ډپارټمنټ دی نو د دې سره به زمونږ نورو ځایونو کې هم زما پوسټینګ شوی لکه منسټرۍ کې زه ډیپټي ډایرکټر پروګرامز پاتې شوی انټرنیشنل هیلث ما ډیل کړی دی او چې څومره دا ورټیکل پروګرامز دی منسټرۍ کې کووډ ډیسک دا منسټرۍ کې یو کال تقریبا اوس 2 میاشتې کېږي چې زه واپس خپل هسپتال ته زما پوسټینګ وشو د دې نه مخکې 2 کاله مخکې چې کوم د آیسولیشن هاسپټل دی د کرونا چې کله شروع شوه انفیکشس ټریټمنټ نو د هغه په پاینیر کمیټې یا د هغه پاینیر ایډمنسټریټر ذمہ داری ما سرانجام کړې ده سر څنګه څه قسمه سټوډنټ وې تاسو مطلب برایټ سټوډنټ وې یا میډیوکر وې بس زه به د ایجوکیشنل بیک ګراوند به چې ما ایم بی بی ایس وکړو نو کله سروس شروع شو نو زما د سبق سره ډیر شوق و بیا په 2009-10 کې ما لاړم او ما ایم ایس پی ایچ وکړو پبلک هیلث کې هیلث سروسز اکیډمۍ نه بیا واپس پولی کلینک ما جاین کو اسسټنټ ایگزیکټیو ډایرکټر په سی ایس سره 2012 کې زه یورپ ته لاړم او 2015 په اخیره کې زما پی ایچ ډي کمپلیټ شو 2018 کې به نارث کیرولاینا امریکا نه په ون هیل کې ما پوسټ ګریجویټ سرټیفیکیټ هغه ما ډیوک یونیورسيټي نه هغه ما دغه کو نو د سروس سره زما غا ایجوکیشنل چې زما کم ټارګټ شو هغه ما ټیم سره پوره کړی تاسو د سټډیز ډیر زیات شوق نو دا اکثر دا چې وړوکوالي کې ګایډنس نه وي یعنی میټریک یا اف ایس سی نه پس ګایډنس نه وي چې ایم بی بی ایس وکړو یا میجورټي دا خلک وي چې هلکان چې دي هغه به انجینرینګ طرف ته ځي نو ستاسو له چا ګایډنس درکو یا په خپل هم شوق چې نه زه به ډاکټر جوړېږم دې کې دواړو یو خو زما والد صاحب هغه زموږ ډېر ښه یو کونسلینګ یا ګایډنس د ټیم سره کړی او زما د خپل هم شوق و بچپن نه زما یو شوق د میډیکل سایډ ته ډاکټر جوړېدو سره هغه الحمدلله ټایملی زما هغه مارکس وغیره هغه دغه یو بل څیز دا دی چې زه به اکثر خلک هغه ایکسټریم سټوډنټان
نو هغه وایي چې بیوټي لایز ان ایکویلیبرم لکه ایکسټرا کریکولر اکټیویټي تاسو اوس د میډیکل کالج ته پوسو کو الته حالانکه میډیکل کالج ډیر ټف وي لکه سټډي ایگزام وغیرہ او به ایوب میډیکل کالج هم ډیر یو ایگزام په لحاظ سره ډیر ټف دی خو په دې کې ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز گیمز یا لکه منګه زالته چې کوم د پښتو لیټرری زمنګ یو فورم او دا غم یا سوزل منګ داسې مشاعره پښتو والا مشاعره یا پوئټری دا ایونټس منګ ارینج کړي نو د دې سره لکه دام زما یو اټ ویل بی زما چې کوم وسم سټوډنټان دي هغه د لپاره یو زما اډوایس دی چې یاره د سټډي سره ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز چې کوم دي دام جاری ساتل پکاري ضروری او یا منګال ته بلډ بینک هغه اکټیویټیز کې یا د میډیکل کیمپس وغیرہ دا ارینج کړي سوشل ورک هم اوسه جاری ساتل نو تاسو کوم گیمز اکټیویټیز ډیر زیات خو یا تاسو باغ گیم سپیسیفیکلی کول الته چې منګو نو جاګینګ واک وغیرہ ابټاباد چونکه سم یو لینډسکیپ ډیر خسته دی نو په ویکند زما نور مرګري دا به زمنګ یو اکټیویټي چې را شمله هیلث طرف ته یا زمون خواته د منډیا سره د چې کوم غریزه کوم علاقه ورنه پاغه کې خطل او د سره به التم کالج کې چې کوم گیمز لکه کرکټ شو یا هاکی شو د تام زمنګ لکه اکټیویټیز دا به مور سکول نو کرکټ هاکی طرف ته ولې تاسو لانړې بس هغه چونکه میډیکل ټفي او به زیات ستا چې کوم ټیم یې هغه سټډیز طرف ته هغه نه وروسته جاب به جاب پنجاب کې زما ما سټارټ واغستو ایز ا میډیکل افیسر په پرایمری هیلث کیر سیټ اپ کې ګجر خان کې هغه نه وروسته به پولی کلینیک تم رالو نو فوکس هم به د خپل میډیکل فیلډ طرف ته راغلو یعنی میډیکل کې زیات انټرست ودا چې هغه ساید اکټیویټیز دي او زما دویم دا چې یو ټارګټ میخو چې را within 10 years زب پی ایچ ڈی کوم زب دا ماسٹر کوم نو الحمدلله I accomplished all my targets on time ام بی بی ایس کې مداوا چې زما څومره ایگزام او پروفیشنل ایگزام ورته منغو هغه ما په فرست اټیمپ کې په فرست ډیویژن کې کړي دام یو ډسټینکشن دی دا غرنګ به یورپ ته لاړو یورپ کې زیات چې زمنګ به کم دغه نو جاګینګ واک وغیرہ الته اسم د خلک چې کم لایف یې هغه ډیر اکټیوي نو التم به چې ډسټینکشن سره ما یو پی ایچ ډی وکا پاغه کې پبلیکیشن تقریبا چې موږ ورته پښتو کې ورته مقاله نو په ډیر داسې ریپیوټډ جرنلز کې تقریبا 13-14 پبلیکیشن ما د پی ایچ ډی نه ایستلیو نو تاسو دا پی ایچ ډی د کمزینه دا او په څه سبجیکټس کې دا پوسټ ډاک هم د کمزینه دی پی ایچ ډی په پبلک هیلث کې میډیکل یونیورسيټي اف ویانا د اسټریا کیپټل دی او یو طرف ته جرمني دی بل طرف ته سوئټزرلند دی نو چونکه یورپ کې خبره دا ده چې یورپ ډیر ورکوټ او ډیر داسې کنیکټډ وي نو موږ ته هم ټیم ملاوېدو په ویکند وغیرہ زما سم ټریولینګ سره شوق نو تقریبا ټول یورپ منګه چې سټډي نه با کله ویکند یا چټینی به وشو ټریولینګ به موږ ډیر زیات دا ټریولینګ په وجه هم تاسو ام بی بی ایس چې دی هغه ابټاباد نو کو بیا پوسټ ډاک او پی ایچ ډی چې دی هغه نور کنټریز نه ښه روستا چې کوم امریکا ډیوک یونیورسيټي نه په ما ون هیل کې نارت کیرولاینا نه هغه مې 2018 کې کړو یورپ یو ډیر خټه مو ایکسپوجر مو شو لرنینګ چونکه یو ښه یونیورسيټي دا میډیکل یونیورسيټي ټاپ 100 یونیورسيټیز کې راځي او دغه کې به منګه کیریبین ډومینیکن ریپبلیک کې پیسټیسایډز چې منګ ورته فصلونو وغیرہ کې استعماليږي داغه اکثر خلکو کې اویرنس نه یو پاکستان کې دا ډیر زیات حالانکه پاکستان اګریکلچر کنټری دا نو په دې باندې موږ ریسرچ وکړو چې آیا د دې په وجود څه ایفیکټ دی لکه اوس پاکستان کې چې کم زمنګ د کاشکاران دي یا کم خلک چې د دې پیښې سره وابسته دي نو هغه ته دا پته نه لګي لکه ډیر سمپل چیزونه لکه ماسک شو ګلو شو د دې سره کافي حد پورې دا
د دې نقصانات کمېدی شي او په هغه کې به موږ وکتل چې آیا دا صرف نه په ساه یا په چمړې یا په سکن یا د دې چې کوم اثر دی دا په ټول وجودي او ډېره مودې نه وروسته ایون دا کینسر او داسې نور د دې اثرات دي بیماریانې پکې په دې باندې پاکستان کې ما چې د پی ایچ ډي زما کم تیسیز و موږ په پاکستان کې فرست ټایم د چې کم ډست دی یا ډېر الټرا فاین پارټیکل چې ډېر ورکوټه چې هغه په نظر نه راځي او هغه صرف هغه پارټیکل زمونږ په انډسټریز کې دا مجر کړیو او فرست ټایم هم د دې چې یاره څومره زمونږ د مزدوران یا دا خلک کار کوي نو دا م یو اعزاز دی او دا د دې نه به په بریټن میډیکل جرنل کې زمونږ چې کوم ریسرچ هغه پبلش شوی دی نو هغه دغه فایده دا ده چې لانګ ټرم کې زمونږ چې کوم انډسټریل لیمټ دی یا پالیسی میکرز نو د هغو دپاره یو ډیټا از ا ایویډنس دا موږ استعمالولی شي او دا موږ جنریټ کړې ده پاکستان کې فرست ټایم داسې تر اوسه پورې څو پبلیکیشنز شوي دي زما خو تقریبا 25 نه 15 تو نه سوا پبلیکیشن دي چې هغه انډیکس جرنل په هغو کې شایع شوي دي او د دې نه علاوه چې کوم دي لکه داسې کانفرنس پیپر شو ایون په آرټیکل کې پاکستان هیلث سیسټم چې کوم دی د نیوز کې زما آرټیکل په دې باندې چې یاره زموږ هیلث سیسټم کوم دی په دې کې کوم ریفارمز پکار دي یا په دې کې کم نور داسې امپروومنټ موږ کولی شو نو په دې باندې 3-4 نور زما آرټیکل داسې پبلش شوي دي کانفرنسز انټرنیشنل لکه برازیل شو یورپ کې بلګریډ جرمني سویټزرلینډ امریکا نو په هغو کې هم داسې موږ کانفرنس پیپر پریزنټ کړي دي او تلیو هغه کې فایده دا چې نورو خلکو کم ریلیونټ یا داسې کاري نو د هغو سره ډسکشن کیږي او یو ستا هغه چې کم نالج دی هغه د هغه سره ډېر امپروو کیږي هغوی ته هم چې څوک نوې راتلونکي دي هغوی ته هم لږ هیلپ میلاو شي یا ګایډنس ورته میلاو شي چې په دې ټاپکس باندې هم ایگزیکټلی داسې ده ایگزیکټلی ښه تاسو ایم بی بي ایس کړی بیا تاسو پی ایچ ډي وکړه بیا پوسټ ډاک نو پوسټ ډاک نه هم پس هم څه ډیګري وغیره وي یا صرف دا آخري ده زه اوس ډېر جرنلز د هغو ایډیټرز یم یا داسې انټرنیشنل تیسیز وغیره چې د هغه ریویو وي یا د بار نه ایون ریسنټلی ماته د امریکا تایلینډ جاپان پورې مختلف ځایونو نه آرټیکلز راځي او زه ریویو کوم دا از ا پارټ ټایم بیساید مای سروس وزټینګ فیکلټي کې زما هیلث سروسز اکیډمي شفا آی ټرست داسې د قائد اعظم یونیورسيټي چې کوم د هیلث سروسز اکیډمي د دغه ایگزام پیپرز وغیره دا اکټیویټیز اوسه ما جاری ساتلي نالج خو داسې دی چې دا any time ته لکه there is no limit او دا چې څومره ته زه نو ستا نالج امپروو کیږي خو دا چې پی ایچ ډي یو ډېر ایونچوال ستا یو ټارګیټ او دغه چې هغه الحمدلله په ټایم سره ما بالکل ښه پی ایچ ډي پوسټ ډاک نه پس تاسو ته ظاهره ده تاسو دونه خو ځایونو نه دا ډیګریز اغستې تاسو ته انټرنیشنل جابز هم ډېر زیات آفر شوي نو ولې تاسو پاکستان چوز کو چې نه پاکستان کې به هم جاب کوم بل ملک کې نه ایگزیکټلی تاسو ډېر ښه کوېسچن مو کو زما چې کله د پی ایچ ډي ډیفنس لکه اخیرنی ایگزام یو تیسیس هغه چې ماته وشو نو ماته په ویانا کې هم افر کړی و چې یاره په دې ډپارټمنټ چونکې زما دلته جاب او زما فیملی او دغه او دویم دا هم چې مال چې یاره د دومره سبق نه وروسته زه د خپل علاقې خپل سیسټم دپاره لږ ډېر چې زما کم رول دی هغه هم زه ادا کړم د دې نه وروسته ایون ماته امریکا نه 2-3 ځایونه داسې افر راغلی دی او یو راغلی یونیورسيټي الاباما نه او دویم سیټل نه او چونکې دلته اوس هغه جاب هم دی سیټ اپ هم دی نو هغه پښتو کې وایي چې ګټه په خپله ځي نو درنۍ ښایي بالکل نو زموږ خو دا عمل دی بار چې څومره هم سړی لاړ شي دغه وشي نو ښه خبره دی چې سړی واپس راشي خپل سیسټم خپل ملک دپاره څه داسې پازیټیو یا خپل عوامو دپاره داسې څه کار وکړو
ډاکټر تاسو چې د پولی کلینیک لپاره هم خدمات ورکوي نو هغه کې تاسو څه ډیل کوي او څنګه هغه چلیږي؟ پولی کلینیک کې زه خو لاول میډیکل افیسر وم او پولی کلینیک هم په ښه ځایونو کې زه میډیکل افسر پارلیمنٹ پاتې شوم چې څومره زمونږ ایم این اے سینیټرز وو 3-4 سال مالته جاب کړی دی به ایڈمنسټریشن کې رالم ایڈمنسټریشن کې به زمونږ ډین رجسټراري لکه پولی کلینیک کې زمونږ د سپیشلایزیشن اف سی پی ایس وغیرہ دا غوم چې څومره هغه ایتیکل کمیټي تیسیس وغیرہ هغه ما ډیل کړي کرنټلی هم چې زمونږ څومره دا ډاکټران سپیشلایزیشن کوي موږ ورته پی جی او پوسټ ګریجویټ ټرینیز یا هاوس جاب والا نو د دې ذمہ داری زما سره ده او د دې نه علاوه چې هسپتال کم د مریضانو دغه دی یو کرنټلی زمونږ یو سیستم دی هغه ته موږ ایچ ایم آئی ایس هاسپټل منیجمنٹ انفارمیشن سیستم هغه دا د چیرې څومره د مریضان راځي د دیو بیماری نه دغه بایو ډیټا څومره چې هغه منګه لینکو او زمنګ سره یو ډیټا کې هغه اني ټایم نو د لپاره اوس موږ دا کو چې ون آی ډی شناختی کارت لکه یو مریض وسرالو نو کو نیکسټ ټایم راځي هغه به صرف هغه آی ډی انټر کوي او دا ټول ریکارډ به دا نو د مینوال نه دا سیستم موږ کنورټ کو الکترونیک ته نو دا کارم پولی کلینیک کې لکه دا ذمہواری مالا را کړی شوی او په دې وسم کار روان دی اسلام آباد کې زمونږ پلان دا دی چې یو آی ډي چې څومره د هسپتالونه دي چې یو آی ډي چې کم مریض هم راځي چې هغه یو آی ډي او په هغه سره هغه به ټریک کیږي او روسته فالو اپ کې دا هغه به ډیر لکه یورپ کې دا یو سیستم دی چې ستا څومره ټیسټونه کیږي بار بار به دا هغه کولو ضرورت نه دویمه دای کو یو مریض ټیسټ وکي نو هغه کو پکور کې مینو هغه آی ډي پترو هغه خپل ټیسټ وغیرہ ریزلټ التم پرنٹ اغستې شي التم پرنٹ اغستې شي خا اوس نن سبا چې د کووډ ډیر زیات خور شوی دی او نن سبا خو داغه کیسز د سدي چې یو رسلور زره نو بل ورس 15000 کیسز وي نو پولی کلینیک کې کووډ د پارس سرویسز وی او کم ویکسینیشنز چې دی هغه اویلیبل دي انډیډ دا اوس فورث ویو دی او ډېر احتیاط ضرورت دی ولې چې دا ډلټا ویریانټ کم دی دا هایلی کنټیجیس دی پولی کلینیک کې چې کلم دا کووډ شروع شوی نو دا هغه ټیم نه موږ ورلا یو ځان لا سیټ اپ جوړ کړي دا هغه ته موږ آیسولیشن وارډ او پاغه کې ټیک ټاک زمنګ سره 50-60 بیډز پورې گنجائش هغه موږ ایریا آئیډنټیفائی کړی دی او هغه د لپاره ایکسکلوسیو منګه لیبارټري چونکې التم هسپتال سایت تم کړي د سپیس کمې دی زمنګ سره خو پاغه کې دای چې یاره د خلکو موومېنټ او هغه ریسټریکټ کړي دی او سایت تم کړي نو لیبارټري فیسیلیټي دا ټریټمنټ د آیسولیشن بیډ وینټیلیټرز وغیرہ زمنګ سره دی تقریبا 15-16 نه سیوا 20 پورې آی سی یو او ویکسین چې کم دی هغه موږ بل سایډ ته او پی ډي سایډ تم کړی نو ویکسین چې زموږ سره په دې ټیم کې ساینوفارم دی ساینوویک دی ایسټرازینیکا چې کم ګورنمنټ سیټ اپ روزانه تقریبا زرو نه سیوا خلک راځي او 2 شفټو کې زموږ مارننګ ایوننګ د شپې 10 بجو پورې ویکسین زموږ تقریبا داسې په یو شفټ کې 12-13 کسان په ډیوټي خانو دا ویکسینیشن چې دا سونه ریلایبل دی ځکه چې ډیر خلک وایي چې 2 کاله پس په مړ شي یا څه نه څه به وشي نو دا ډیر زیات کنفیوژنز دي د خلکو په مزغو کې اصل کې دا زه چې کله پی ایچ ډي یورپ کې وم نو په ویکسینیشن باندې الته یو لیکچر او الته زما د لپاره ډیره حیرانګي خبره و چې یاره یورپ کې هم داسې مس لیډینګ مس پرسپشن شته دی ویکسین یا یو دای چې پریشر ګروپ ورته وایي هغه په یو سوسایټي چې کومه سوسایټي یو خلک هغه ګروپ ایگزیسټ کوي او هغه خلک روزي او هغه داسې ریومر مس پرسپشن دا کوي د کیسه حقیقت نشته ویکسین ډیر اهم دی او د دې سره چې وسم څومره ډیټا د ګلوبلی یا دلته چې کوم ټیک دا لکه دا یو خبره ټیک دا چې په دې کې بیم چانسي چې یار سړی ته کووډ وشي خو دا هغه سیویریټي یا کمپلیکیشن چې کمی هغه ډیر کمی نو کووډ زبر دا ایڈوایس دی زما چې ایز سون ایز پاسبل چې د کرونا وس وی اوټ دا صرف ویکسین دی چې څومره زمنګ دا ویکسینیشن ایون ته لکه زمنګ مخکې انګلند والا مثال دی امریکا والا دی چې روزانه به ایټلی والا روزانه به پس سلونو خلک به مړو او هاسپټلایزیشن
او هغه چې ویکسین چون کې هغه 70-80% پاپولیشن ویکسینیټ کو نو دا هغه سره هغه کیسونه هم راوغورځېدل او دا هغه سره کمپلیکیشن هم کم شو نو زبا ستاسو د دې فورم پترو چې زمونږ څومره اوریدونکي دي هغو ته زما دا نصیحت دی چې ایز سون ایز پاسبل ځان ویکسینیټ کی او په دې کې هیڅ داسې کنټرا انډیکیشنز یا داسې کمپلیکیشنز یا ایډورس افیکټ دا بالکل ډېر کم دي لکه هغه په لکونو کې هغه خو اسیم نارملی هغه سیزونه کېدی شي یا کوئنسیډنټلی کېدی شي نو په دې کې داسې دغه نه ویکسینیشن کول پکار دي خپل ځان خپل فیملی چې څومره می نه دا ډیر ضروری میسج تاسو ورکړو چې ویکسینیشن چې د سو نظر تر ضرور شي نو هغه عمره خده حضرت دا کووډ چې دا خو مطلب فرست ویو بیا سیکنډ رااله بیا تھرد وس فور شروع شنو تاسو څه پریډکشن دي یعنی تاسو ساينټیفیک هغه څه وایي چې سو پورې به دا لاست کېږي ځکه چې خلک هغه سه ماسک اچي سوشل ډیسټنسینګ دي دا خو وخت سره سره دا یو لایف سټایل جوړیږي نو آیا دا به داسې وي چې دا به ختميږي یا صرف ویکسینیشن هغه باندې به دا کنټرول شي بس داسې چې کوم هم وایرل ډیزیز په دې کې لکه مستقبل کې به اوس دا کول چې د وایرس څومره شکل بدلای چې موږ هغه ته ورته وو ویریانټ په دې کې یو ویریانټ اف انټرست به کو هغه ډېر شکل بدل کې هغه ته به موږ ویریانټ اف کنسرن دویم سیز د ستا ویکسینیشن چې آیا څومره پرسنټ اټلیست منګلا 80-90% ټول پاپولیشن ویکسینیټ کول پکار دي او داغه ټایمینګ ډېر امپورټنت دی او به د ګلوبلی کو نه داسې میجر میوټیشن په وایرس کې را نشي نو زما زه پر امید یم چې 2022 کې به کافي حد پورې څنګه چې نن سبا زمونږ په مخ کې د انګلند امریکا هغه پر ډېر کنټرول کړی دی خو بیم دادا چې زمونږ د سوسایټي یو کلیکټیو ریسپانس چې یاره زمونږ څومره خلک څنګه چې تاسو ویلې چې یاره سوشل ډیسټنسینګ ماسک اچول فاصله ساتل یا نور داسې لګ دا چیزونه به ضروري بدقسمتۍ نه ته ګورې بازار نور ځایونو کې لکه خلک دا ډېر به ریلیکس ځان وساتي نو پکار دا چې احتیاطي تدابیر منغو کو دا سیزونه څنګه چې دا فورث ویو د پروس کال په دې ورځو کې چونکی هیومیډیټي یا نمی چې کومه ده د دې یو نیگیټیو پاکه دای چې وایرس لاندې راځي نو پروس کال په دې ورځو کې کیسونه ډېر کم وو اوس ایون زما په خیال سره پرونه 5000 نه سیوا کیسونه رپورټ شوي نن 5000 پلس کیسز دي د دې دا مطلب دی چې دا پرابلم ډیلټا ویریانټ په وجه باندې دا مسله زیاتیږي او دام کې دیشي دا نمی نه وینو یا دا منسون والا دا څنګه چې پروس کالو نو کې دیشي دا کیسونه نورم سیوا وي اوس ډرای سیزن او یخ وینټر سیزن را روان دی نو یخنۍ موسم نه مخکې دا کنټرول کې د پکار دی او خدا سي نه خدا نه خواسته لکه څنګه چې انډیا کې خدا سي موږ دا احتیاط او دا دغونو کو ویکسینیشن یا نور دا سي سیریس وانه خلونو دا آوټ بریک چې کوم دا نورم سیوا کې دی شي الته خو ډیر زیات خلک چې دی هغه ډیلی ډیث ریټ چې دی هغه ډیر زیات دی نو دا خلک چې دی یو ماسک والی یا ډیفرنٹ وس خو ماسک کې هم ټایپس راغلي دي کلرز هم ډیر زیات راغلي دي نو آیا دا چې دی عمره یو شانته سیف اینڈ ساوند دي ځکه چې N95 هم پکې رااله خلک پکې ځنه خلک پکې دا سیمپل ماسک هم چې ځنه خلک خو یو ماسک چې دی هغه درې سلور ورځې هم استعمالوي نو هغه پاړه به تاسو سوای ماسک دا دی چې کوم ماسک داغه فایده ضرور شته دی هغه د وایرس لکه د دې چې کوم سورس اف ټرانسمیشن دی یا کوم دا د ساپ ذریعہ باندې پیپلوتزی یا نیزوفیرنکس وایرس نو کوم ماسک نو هغه ډایرکټ داغه ټرانسمیشن کو څوک صافه ایکسپوجر هم شي یا کنټیکټ هم شي هغه رکاوي ماسکونه دا N95 ز نه ایڈوایس کوم چې عام خلک کې واچي دا کسانو د لپاره کم چې ICU کې کار کوي یا هاسپټل یا داسې سیټ اپ چې هغه الته د وایرس لوډ ډیر سیوای او هغه خطرای چې یره های وایرس لوډ چې کلم سیوای نو داغه په وجه نه د بیماری غ شدت هم زیاتی عام خلکو د لپاره کم چې میجارټي بلک زمون کم عام خلکو هغه د لپاره سمپل دا سرجیکل ماسک دا دیو دا تقریبا 99% دام ستا بیماری چې کومه دا کوي دویم ستا چې کم پوینټ ډیر آی تھنک چې ډیر امپورټنت دی چې خلک د ماسک کم ډیر رفلی حفاظت کوي
نو لکه داسې ډیټا اویلیبل ده چې د ټچینګ یا کنټمینیشن دغه سره کنټمینیشن کیږي او هغه په تروم یو ریسک وي لکه فرض کا هغه سټیبل سره دغه شي نو احتیاط کول پکار دی چې یاره ماسک هم داسې صفازي کې دغه کی او یو هفته نه 3 ورځو نه سیوا ماسک ریګولر استعمال نکړي او هغه به بدل کی لکه ماسک نن سبا اوله کې لک پرابلم چې ماسکونه شارټ شوي نن سبا خدا سي مسلم نه او ډېر افورډیبل رینج کې مې نو بهتره دی چې یاره درېم ورځ باندې ماسک بدل هر درېم ورځ باندې وسو ګرمي ډیره زیاته شو نو دا نه دی پکار چې ریګولرلی د مونږه چینج کو دا خو ډیره ښه خبره ده آی تھنک آی ویل سجیسټ چې پکار خدا دا چې روزانه ماس سړی بدل کی خو کدام چا سره یا کمې یا نشي کولای نو نمبر 1 چې څوک ماس نه چي داغه نه بهتره دا ده چې ماس واچي او بیم دغه نو 2-3 ورځې پورې هغه استعمالول شي ٹھیک شو دا کپڑے والا ماسک چې کم خلک اچي یعنی سوي چې دا مونږه ته سرجیکل ماسک دی هغه نه الرجیز کیږي کنه مختلف خلک چې هغه ته موستلی په فیس الرجی وشي نو آیا دا کپڑے والا ماسک هم هغه عمره سیف ساتي تاسو یا نه کپڑے والا کې دادا چې د دې یو خپل میټیریل زی لکه هغه هسپتالونو کې کیږي گرین کلر کپڑے او هغه کې داغه دای چې هغه کې کم سوراخونه پورس چورت داغه سایز ډیر ورکوټي نو عامه کپڑا خو بیم لګ ډیر پروټیکشن کوي خدا لکه د ماسک ونته پروټیکټیو نه دی آیا کو هغه مخصوص کپړای نو هغه خداغم لکه ډیټا داسې د چې هغه پروټیکشن هغه نه ولې چې کپړې کې بیم چې کم پورزي دغه سایز سیوای او دا وایرس ته دغه کې دی شي خو هغه انګریزي کې وایي کنه something is better than nothing چې اوس د چا سره یې سم نه نو د کپړې والا ماسک هم فار د ټایم بینګ یو لیمیټډ ټایم د لپاره هغه استعمال دی شي او دا فیدې شته یعنی کم یو ماسک کم وی نو هغه فائدہ بالکل ضرور شته دا خو بهتره دا چې سرجیکل ماسک کوشش دا پکار دی چې مونږ دې سرجیکل میډیکل یا سرجیکل هغه ته میډیکل یا سرجیکل ماسک استعمال کو خاص تاسو چې دی هغه پولیو ډیس باندې هم کار کړی دی یو کالم کار کړی دی نو دا غي ریلیټډ به تاسو سره انفارمیشن شیر کول غواړئ یار هغه ډیره اهمه ذمہ داری و سمنګ چې څومره یو اهم ادارې و داغو منسټری سره لیزانګ یا داغو افیشل چې کم کرسپانډنس زمنګ ډیسک په تروبه کې دو دا چې کوم هم داسې اپیډیمیک ډیزیز نو دا سیریس اغستل پکاري او بعضې خلک دا وایي چې یاره بس دا دغه دی نو داسې لکه د دې څنګه چې کرونا ده داسې انفلوئنزا مستقبل کې داسې څیزونه کېدی شي لکه ما تاسو ته مخکې خبره وکړه چې ون هیلث کې دای چې آیا ډېر داسې بیماری نه دي چې داغو سورس چې کم دی هغه ویټنري یا پولټري سیکټر یا به انوایرمنټي نو اوس دا ضروری ده چې یاره دا درې واړه موږ یو ځای کو دیته وایي ون هیلث او په منسټرۍ کې چې کله ما انټرنیشنل هیلث هم ډیل کړی زموږ چې څومره ډیولپمنټل پارټنرز ورلد هیلث ارګنایزیشن یو ایس ایډ یو کے ایڈ فلیمنگ فنڈ وغیرہ د دیوم د منسټری لیزانګ وغیرہ دا ډیوټي ما کړی دا پولیو ریلیټډ به تاسو څه میسج ورکول غواړئ پولیو دا چې بدقسمتۍ نه 2015 نه وروسته یا 2012 نه کیسونه به لګ سیوا شو اوس په دنیا کې صرف 2-3 ملک دي چې هغه کې پاکستان هم دی نو د پولیو چې څومره د مهمونه دي یا دته وي NIDs نیشنل ایمیونایزیشن ډیز یا دیتا به پکې په مینس کې نور هغه ته SNID وي سپیشل ایمیونایزیشن په دې کې تعاون ضرورت دی او دا ډیره ضروری ده ولې چې دا اونلی وی چې through which we can get rid of the virus او زمنګ د لپاره دنیا کې ملک ما تاسو ته ویل چې زما انټرنیشنل ټریولینګ ډیر سیوا دی نو زمنګ پاکستان واحد ملک دی چې هغه د لپاره هغه کارت ضروری دی بلکې اوس خو ایجپټ یا نور داسې ملکونه دي چې هغه وایي چې یاره اورل په ځای باندې انجکټیبل یا هغه پکار دی نو اوس په دې کال کې کیسونه لږ کم شو او زما په خیال سره ګورنمنټ یو ښه سټیپس دا اخیستی چې هغه فریکوینسي کم NIDs د هغې سیوا کړې ده نو ستاسو د پروګرام په وساطت سره چې زموږ څومره اوریدونکي دي زه به ورته دا ووایم چې یاره
د پولیو چې څومره دیو سره تعاون مو کیو خپل ماشومان هم د ویکسینیټ کی لکه خدا نه خواسته اوس د پولیو هغه به لایف لانګ هغه کس ډیسیبلی لکه زمنګ سره میډیکل کالج کې داسې الکانو چې هغه ټیک ټاکی خو هغه یا په خپې باندې پیرالایزډ دي یا ډیسیبلی نو دا خو چې اوس څوکي هغه انګریزي کې وایي کنه اونلی د ویرر نوز ویر د شو پینچ نو دا زما په خیال سره چې لګم دا افورت نور سی واشي نو هوپفلی زویم چې پولیو به ان شاء الله منګه بم الیمینیټ کو مونږ نه بم دا چینر چې دی دا به ختم شي چې څنګه ټول دنیا کې دا ختم شوی دا ایگزیکټلی ډیره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو دونه ښې خبرې مونږ سره وکړې وزو یو وړې شان د میله او د مینه پس په بیا راځو په خیر پښتونخوا ته جی دا زموږ نننی پروګرام په خیر پښتونخوا او زه خو چې د روزانه د ګیسټ په صوفه باندې کینم نو ما وی چې نن سوچو کما چې دا چې ګیسټ ولا صوفه د دې باندې دا خوند چې دا څنګه راکې نو زه نن ځکه دلته رالم ما چې د پروګرام کلوزینګ چې دی دا به زه د ګیسټ صوفې نه کوم ځکه چې زه خو غواړم چې دلته څوک کینی نو هغه څنګه خوند اخلي او تاسو څنګه هغه انجوای کوئ نو ما وی چې دا انجوایمنت مومنت چې دی دا لږ زه هم انجوای کوم نو بس زموږ پروګرام چې د دې وخت ختم شو سبا به مونږ سره نور ښه میلمانه وي او تاسو به هم زموږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شئ د هغې دپاره ما تاسو ته ویلي چې کانټیکټ به کوئ مونږ ته په ایمیل او په واتس اپ باندې خو سبا پورې خپل ډیر زیات خیال ساتئ او په خیر پښتونخوا نه مونږ له اجازت راکړئ الله په امان